عالم له یو کس سره ملګری دی، په ریلګاډۍ کې ورسره دی، د سفر په حالاتو کې دی. هغه کس چې غږیږي په خبرو کې هر وارې له خپل نامه سره حاجي یادوي، حاجي عبدالرحمن، حاجي عبدالرحمن، ما داسې کار وکړو، حج ته پلانکي حج کې مې دا کار وکړو. نو هغه عالم د ده د اصلاح دپاره خبره کوي، په خپله چې د ده اصلاح وسي دې و دې خبرې ته پام سي. هغه عالم چې خپل نوم ذکر کوي داسې وایي چې پلانکی المنځګزاره عبدالرحیم، هغه ورته حاجي ورته وایي دا المنځګزاره بیا کوم صفت دی چې له خپل نامه سره یې ذکر کوي؟ دا المنځګزاره خو م تر اوسه پورې نه دي اورېدلي. هغه وایي ته چې په دا بار بار په خپل نامه سره حاجي یادوې، ځان ته حاجي عبدالرحمن وایه، دا حج ځان ته ښکاره کوې، یا په پلانکي کال موږ چې حج ته تللي و دا شی و، هغه خپل حج به دا خلکو ته معلوموئ. نو ته په ټوله زندګي کې یو وارې حج ته تللی، هغه حج ما ته مخته په خبرو کې کوې، خپل نوم دې له حاجي بغیره نه دی یاد کړی، او که څوک له حاجي بغیره درته وایي هم خوند نه درکوي. لیکن زه چې 5 وخته یو فریضه ادا کوم، 5 وخته لمونځ کوم، روزانه یې کوم، ما چې له ځان سره لمونځګزاره عبدالرحیم کښېښوی، تا ته یې خوند نه کو در. نو دغه حاجي چې ده له ځان سره شوی هم د چا په خاطر و؟ د ریا په خاطر باندې. نو ریا یو باطني صفت دی، په دې باندې انسان خبر نه وي. د دې د اصلاح دپاره تر ټولو ښایسته طریقه دا ده چې تاسو خپل اعمال وګورئ، هر عمل چې وي، هغه که د صدقې په طور باندې، که د حج په طور وي، که د لمانځه په طریقه یا که ذکر او اذکار وي، په هر عبادت کې که چیرې په رش کې یو رقم ته یې او که یوازې چې ولاړ یې بل رقم ته یې، بس دغه ته ریا ویل کېږي. ما خو په مسجد کې ډېر کسان لیدلي، په اول صف کې ولاړ، په جومات کې خو یو رقم ته لمونځ وي، ډېر وخت خو لا دا رقم ته یې چې زه سجدې ته ځم، تر ما مخکې مې یو څو کسان سجدې ته ولاړ شي، دومره غوسه راسي کله هم په لمانځه کې سلام باندې وګرځو، تر دا ما مخ ته څنګه روان یې، د امام لمونځ هم پر ده باندې بوج سي، بیا چې سلام وګرځېږي فورا اول وار لمانځه ته وګوري 8 منټه کې جومات وسو، 9 منټه کې جومات وسو، پلانکی ملا په 5 منټه کې جومات ورکوي، دغه 2-3 منټه په ده باندې ډېر بوج. بیا چې هغه فرض ادا سو، سنت دی کوشش کوي چې برنډې ته ځان ورسي، شا صف ته ځان ورسي، چې بل شاته څوک نه یې پسې ولاړ، بیا نو هغه دونه تیز لمونځ وکړي چې بس ما چې ځان خلاص کړي. ډېر کسان خو لا دا رقم ته یا سنت هم تر کوره پورې ورسي، لیکن سنت طریقه دا ده چې کور یې وکړي یا په برنډه کې وکړي، له مسجد ته ووځي، دا خو سنت طریقه ده، پروا نه لري. لیکن دی کوشش ته دی کوي شاته یو څوک نه یې پسې راولاړ. او بیا که چیرې په مسجد کې کیمرې لګېدلې وي، شاوخوا وګوري که کیمره لګېدلې وي، بیا لمونځ بېرته څوکه کړي، وایي داسې نه وي، هغه ویډیو هم بیا پر فیسبوک باندې راسي یا پر نیټ باندې څوک ونه وي چې کیمرې ته یې پام سو، بېرته په لمانځه کې بیا فرق راولي، یا شاته یو څوک پسې ولاړو. نو د ریا تر ټولو اسانه طریقه دا ده چې هر سړی دا معلوموي چې دا بد صفت په ما کې سته او که نسته، هغه د خپل اعمال وګوري، د خلکو په مخ کې دی څنګه عمل کوي، چې یوازې دی او خدای څنګه یې سره کوي. که چیرې اعمال سره برابر وو، بس په هغه کس کې ریا نسته، که چیرې په عمل کې فرق وو، بس دا دې په ځان پوه شي په ما کې ریا پرته ده.